زمونږ بالا ماڼۍ کې ډاکټران شته، یو خیرن ډاکټر ورته وي، هغه چې ماښام ټول ډاکټران چوټي شي دغه د شپې ډیوټي چالو شي، تسپې هم په لاس کې خیرن ډاکټر، هغه هم دا دوربین په غوږ کې لګولی دلته دلته، او دا سټسکوپ چې ولګوي که نه تاسو د ډاکټر ته ته په ایمان یې چې دومره ساعت کې د معلوم کړه چې دننه څه بلا ده په دې څه سندر پرېوتی دا څه کوي؟ خانه پوری کوي. ستا دماغ کې دا چول غواړي چې ما دوربین هم پې ولګولو او داسې ژبه هم راوویسته پې ژبه راوباسه، داسې بیا سترګه هم وله داسې کي. اوس ته په دې څه پوهېږي خوار شي چې سترګه داسې کوي ګورې. لا بعضې ډاکټر ته یو ښځه والا راغلې وه، نو هغې ښځې ته ویلې چې ټټي کې خون کړی دي؟ هغې وایي ډاکټر صاحب ما په ټټۍ کې خون نه دی، او بیړې غر کړي ټټي کې خون کړی دي؟ هغه پښتانه دا پوه شو چې ګینې په ټټۍ کې دې سړی مړ کړی دی، خون کول خو سړي ته وایي، ټټي کې خون کړی دي؟ هغه وایي نو ما خو په ټټۍ کې خون نه دی کړی. هغه رکشا څنګه کې ګن لیاے مریض دی غلطی نہیں سمجھتی، بیا رانه نستا نو محکارا کوا پرچرا والی نو محکارا کوا، هغه ورته لمن اوچته کړي دا نوم می ګوري. دا ستا د ملک ډاکټران عرض مې داو چې د خدای کارونه په چا پورې موقوف نه، یو لاړ شي بل برازي، بل راشي بل برازي، یو مولا خو دوی به مړ کړی، استاسو ګورئ نه هر طرف نه مولیانو چغار دی. څه مولیان خدا سیم دي که نه غریبان چې کمزوري دي، پیسو ته نشي ټینګېدی. 10,000 روپۍ مدرسې ته چې وروړی هغه لاس اوچت کي، یا الله تخت و بخت برقرار لري. خدای ته ډېر ډېر غټ غټ کې خزله خیر کې لونی خې مسته کې چې په دې سرک د څه غرمشته کوي. دا مونږ ورته دعا کوو. دغه خزو ته مونږ بیبیانې وایو، دا چې کومې بربنډې ګرځي دا بیبیانې دي. بیبیانې زمونږ په علاقه کې یو معزز او شریف و، د 100 روپو به د کوکینو پاندونه د شپې ښځې ته وړل، او د کوکینو پان به چې ورواچولو بیا به یو نری غوندې لوګی د بلې بلا ورته واچولو، سر یې تې غوس کړی و، باجه به یې راواغسته، ټوله شپه به د باجه غږول او ښځه به ورته ګډېدله. چې څه وخت کې خدای رونیو نو ماله راغی، والا زه دعا کوم ما الله دې نورم بنیاد خدای دې تباہ و برباد، خدای دې بیړه غرق کړه. که زه ډیپټي کمشنر ته ځم ستاسو خلکو کارونه کینی والله که په کال کې ورشم، کتاڼې پولیس ته تاسو مردار یې پلیت یې، چرته پرشکو کې رانیولي یې، چرته صاحب بیلیسن رانیولي یې، چرته یو خزراله وای مولا سه نه پولسته خدای ورکی مال والی ول زوی می چرته یو ګوټ شراب سکلیو خسته ویني. نو زه پولیس سره کلین دین او تعلق ساتما، تاسو د پاره ساتم، تاسو ټول مردار یې 400 کوي او مال را منډه کې چې پولیس مونیسی زه تانیدار غریب ته ټلیفون وکم چې جی دا فقیری بوټه اسکله ده او خاندم ورته بس پر اخلاصم کوم. تاسو د پاره زهر اورز ستاسو د لاسه په روپۍ کې 12 ګناګارېږم، ستاسو په سر به زه دوزخ ته ځم. تاسو یې ټول مردار که نه؟ چانه خزه تختیدلی را منډه کوي، د چا لور چا بوتلی را منډه کوي، د چا زوی چا غوا کړي را منډه کوي، چا ډمه ګډ
او پولیس یې درنونی سره مړه کې هغه خادي وکړه کې را ده کې هغه په مخ لعنت واچو ما هغه شپارسم زستا پولیس تکو تاسو دلاس بجلیګر مولا او پرمټ بجلیګر مولا چې د پرمټو شوقي وې نن په یونیورسيټي کې اوسېده وزیر به قجیر به نن بمام درته ویل کېرونو آرام سره کې نه اسلام آغاز ډېر زیر بکېږي تاسو وګورئ په دې رادیو کې میلاد شریف کوي د جمعې په شپه کوي میلاد شریف ناتخوانان په کې راغوختي او صاحب په کې مقررین می او چې میلاد شریف ختم شي و اوس د تازه ګلنا دبلې او سرنا واوري دیخوا وګورئ غلړه کې خیال کوي چې د اسلام چې شپک کاله وشو چې لګې دي دي را تخکاری چې اسلام دغه ته وایي چې دوزخ موزخ نه یې انډیا دب کا شپ ہے الک اخلا تا کړی وا نه جی دا رچارانی تنگ تون کېړه تا پټ کړی وې نه جی تو بس تغفر دا رچارانی تنگ تون دیخوا وګورئ پولیس غریب چاپا واچولا خزاو سړی ونیو په یو بالاخانه کې چې ویني و بویت لا عدالت کې پیش کړ څنګه چل شوی دی وایي خیر خیریت سزور زیاته وای نه جی پر ازاد سلا نه ګوره څه وای نه جی خزینه تاسو خزې څنګه چل دی بداز ما وخته را راضی بس وای خزې دی له قانون کې څه سزا نشته هاي هاي چې سبا روزي دا ستانه سره چې تیریږي بریته تا وای مونږ چې تانه سره تیریږم آیات کرسی پزان چوف چې یا الله خیر پېښ کې ادا سي بریته تا وای چې سده وک چې بودت بیا درته ګرځم جوارګرو پسې منډه ړې پړه کوچوي چرای ولی بوتلی نه چې بیا سبا خلاصي بیا ورته بریته تا وای چې خان څنګه چل دی خان کې خیال کوي چې دا څه په شرمېدلی ملک تاړهدار ما خدای راستی کدا دنیا په څو په بلاړی چې ورته حق بیاونه دی وای چې د مليانو څه کار دی سملو تتل دا ملیا په کې لاچا کړي نو د تاوه چې د ګډې زوی ته په کې لاچا کړي چا کړي دا دولت درنه لري کوم تاو خر کې څه فرق دی یعنی ته په پیسو غاویره ما سره دولت نشتا سینه کې مې قران او حدیث پروت ته زپ کې لاچا کړي او ته د ټول د غولو ډکه ته په کې چا نه کړي بیا ډیرون شوی قوم خپل حشر پاغه دفترو کې قتلمو ما بت لیدای په مان روډ بز تیرېدم نو دفتر مخه ته ودا شیخان ولا درخواست پیدا سیلاس کې نو پولیس والا ورته او شیخا څه چل دی وزیر صاحب دک شیخ بمنډه کړه الکه ولی شیخ منډه والا ما چل چلته وی پولیس به نیسی مالواله ول درخواست مې راوړیو بیا داسې چل در سره کیږي کنه نو د الیکشن په وخت کې دا اډو کینډیډیټان د کندو خزو غوندې په کوڅو کې ګرځي او چې الیکشن تیر شي او وزیر شي بیا ته ناوې جوړ شي بیا مخ چاته نه کوي بیا زمونږ نېشنل والا بزرگان چې دي وایرونو اسلام خو بکیږي خدا د پښتنو حق غواړي که نه غواړي نو تاسو خو هغه د دغرونه چانه قبر کې ملائکو ته تاسو کوی من ربک هغه ورته ولې سر رب کې یو قف مړی بنئ وګهما تاسو هغه سيزونه یې نو جاوي دا د پښتنو حق غواړي او کله غواړي نو په زور بیالو تاسو واه هغه دی وای غستوره لراو صاحب په دې پیښور کې یو درې سلور کس دي چې پاغي ما ناميخي چې دا لوانه غوادي پای پکې نشته په ډول ځان خرڅي درغاړي بوزي ملا بدل او ټکل او چې تعالی خان درغاړي وزي دا او تو خوشحال شه درې ورځې خزاوي روټه غوړې نه خان مملا ټپولې عاملای د لډېل ټپولې کور د مردین جمعات شاه
ملای د لډېله ټپولې ده چې خر خوې خو چې بارم وړی شي او که نه و بېهوده قومه په څه پوهېږئ که نه ملای د لډېله نه ده ټپولې چې ته زما ډېر خوښېږي نه لکه یو ملا ته مې وایي چې هلکه خبره واوره دا جنازه دی چې وکړه دا خو ډېر لوی ارامي و ما ته ویل ارامي و نو ما د کومه داسې په اودس کې جنازه کړې تاسو ما د کومه داسې په اودس کې جنازه کړې ده خو لسو لوټې د جیبه وویستو زمونږ دې سره کارو د پیل په خدای کورم وران کا ورنه ملا هم خړ شو تاسو به واه واه ملا هم خړ واه 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 خو دې خله ټپکا او دا ویل چې ملا هم خړ شو دا هغه خلک وی لکه هغه په ابتابات کې چې ولاړ دی خدای دې هغه کامیاب کی ډېره مزه به وکړي ځکه چې نه د سړو نه پوره شو نه د ښځو نه پوره شوه اوس خبره د اجراګانو راله دی خوا وګورئ ما ته وګورئ یعنی مونږه په داسې دلمل کې اوسېږو چې په حکومت کې دام اجازت شته چې اجرالم ټیکټ ملاوي دی شي مونږ په داسې ملک کې اوسېږو مونږه په اریپور جیل کې وو نو جلیا خان د خدای وبخښي د باچا خان خورایو امونږ سره جیل کې استاد د دې ثوابه دو درې بار کما سره په 73 کې هو بیا مې یو منکتو چې مړ دي کجوندې دي خدای خبر نو یو سره په جیل کې وی چې مولانا صاحب زه چې د جیل نه وزم نو په پاکستان کې بنو اوسېږم په پټي کې به کوټه جوړم پکې به اوسېږم نو جلیا خان ما په سراغ وراشه کنه دا وې داسې د حکومت ته چې دا د خدای قمه قلم جیل تر راوسته یعنی دته پټه د پاکستان نه بار ښکاري نو مونږ په داسې دلمل کې اوسېږو چې اجرات هم اجازت ده منبرای ملاو شوی دی اجرام الیکشن لړاولې دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي ټلیفون نمبر دی 255 دا اوس د لاټین زمانه ده خدای ورک کا چې ورک شي چرته عقلم در کې شته که نشته دا د لاټین زمانه ده دا خو د راډ زمانه ده دا خو د بلپونو زمانه ده دا خو د فلش زمانه ده تب همغسې پټي کې په ډیران غل کې دله خو دې د ولاړې ځان له غلخاني د ناستې ځان لئ د پروتې ځان لئ د دې کور کې راشه چې درته وښیم بېادبي دې معافي اوس خولې لراله د دوی په کور کې په ټټۍ کې 2 قسمه دوبو پریشر لګېدلی دي 2 قسمه یو قسم دا دی چې هغه او دسمات یو کې نو پاغي کې به اوبر چالو شي نو دا ځای به درته په خپله ووینځي ته به لاس نه وروړې دویم قسم دا دی چې هغه بیا بند کې نو هوا به چالو شي بیا به درته وچکي نو ستا دا خانه خو دې په باد وچیږي او مونږ به همغسې په پټو کې کاڼي ځان پورې موږي شریف په پاکستان کې هغه چاته وایي چې هغه اول نمبر بدماشي شرابي وي زناکار وي خزه او لونه بربندې ګرځي او شاملات وي نن هغه خلقو ته
معززین او شریفان ویلې شي. تو ما چې یو دا پټکی والا یا پرتوګ والا یا دا لوی کمیس دا وی شیخان میخان مونږ سره هلته کلي کې یو دی وی دا شیخان میخان مال دا خانان مانان خانان مانان ارباپان مرباپان دا څه دي؟ تاسو خیال راغی تاسو د هلکانو کمیس هم دې ځای کې تنګ دی هلکه دا دې ځای کې دی ولې تنګ کړی وی چې دا رستو ډاکخانه مې ښکاري. په داسې شرمېدلي بلکې اوسېږو او داسې شرمېدلی قوم دی. نو ما ته وګورئ زه په دې ملک کې داسې نظام غواړم داسې نظام چې آډر وکم چې کم نئی د چا ګیره کله که سر به ترې غوڅوم کم نئی کم هلک له د ښځو غوندې ویښته جوړ که نئی مرداروم او دا هلک به د ځان تماشه وکړي. ښځه که چا بار بربنډه په سړک ولیده چا ویې نیسئ او ویې تښتوه چې یوه ښځه په چا وتښتو کرانه ښځه بار راووته دا مخ مې تور کوي راوبځي په ایمان وایي. اوس خو ښځې میړی له اوده پروت دي چې دې لپسټک کړی او صاحبه څه چل دی بټوه یم لا په لاس تاسو ښځو له بټوې هم اخیستي